أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. سورة توبہ 115 نمبر آیت. پدې آیات کې یو عام قانون ذکر کیږي او قانون دا دی چې الله تعالی په هغه ګناه باندې په هغه جرم باندې یو انسان نه رانیسي تر څو پورې هغه ګناه او هغه جرم بیان کړي نه چې دا مسله جایز ده دا نه جایز ده، څو پورې دا بیان نه راغلی ده هغه پورې په الله تعالی رانیسي نه. نو ګویا چې دلته کې ذل ګمراهي په معنا د ګناهګارۍ دلو سره ده چې الله تعالی ګناهګارۍ نه ته هغه پورې تر څو پورې الله تعالی پورا بیان دغه مسالې نه کړي چې دا مسله د سیده نو چې کله دې ته بیان راورسېد دغه نه بعد دې بیا دغه نافرمانی کوي نو دا به ټیک مجرم تصوريږي او دغه جرم او د ګناه په وجه باندې الله تعالی دنه توفیق د هدایت اخلي بلاری کی گمراه کی. نو الله تعالی وما كان الله نر الله تعالی ليضل قوما چې گمراه کی قوم گمراهی په معنا د ګناهګار دلو سر د ګناهګار مقرر کی یو قوم لره بعد از رست د هغه نه هداهم چې هدایت ورته کړل په اسلام باندې مشرب شوی دي مسلمانان دي دین او شریعت یې منل دي دا غي نه ورست حتی تر هغه پورې یبین لهم چې بیان کې ورته ما هغه سو یتقون چې دوی ځان بچ صبر د ګناه او ناجایز خبرې ته بیان شوی نه تر هغه پورې بیا الله تعالی نرانی سیدا مطلب یې شو. او ګویا چې دا یو سوال جواب هم دی چې د دې حکم نه وړاندې چې د مشرک لپاره بخنه غوښتل ناجایز دي نو دې حکم د نازلېدل نه وړاندې که چا د مشرکانو لپاره بخنه غوښتلې ده هغه به دې باندې ګناهګار نه دي په دې الله تعالی نه رانیسي د دې په وجه باندې د دې جرم په وجه الله تعالی د نیکۍ توفیق نه اخلي ځکه چې هغه وخت خدا مسله بیان شوی نه و نو چې بیان نه و نو هغه باندې رانیول او ګناهګاري دل هم نشته. ان الله یقین الله تعالی بكل شیء علیم په هر څه باندې خبر دی. الله تعالی دا علم شته چې د آسماني شریعت چې صبر الله تعالی چاته خودل نه نو بل د څوک نشته چې خلک د دین وخی او شریعت لار او توخی صبر چې الله تعالی د اسمان د واحد ذریعہ باندې دغه دین را لګل نو بل د څوک نشه پیدا کېدی چې هغه خلکو د دین خودل وي نو الله تعالی د چون کې د خبري علم چې دا مسله دې ته معلومه نه ده نو په دغه وجه باندې دوی د جرم باندې نسی هم نه دا ورته د جرم نشماريږي دا په دې باندې نه نیول کېږي. ان الله یقین الله تعالی له د هغه د فاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض رزمکی دا زمکه د اسمانونو مالک او اختیارمن صرف الله تعالی دی. یحیی ژوند کول کوي یعنی خلق د ژوند مخلوق د ژوند ور کوي و یمیت مړه کول کوي هر مخلوق په خپل ټیم باندې وجني. وما لكم نش ساز د پاره من دون الله د الله نه بغیر من ولي حس دوس ولا نصير او نه مددگار. نو د الله تعالی د بادشاہي او دومره کامل صفاتونو نوروز دا مسله معلومه شو چې تاسو مرسته کوونکې او تاسو مخلص دوست صرف الله تعالی کې دي شي بل څوک نشي کېدی. دای نتیجه شو نو چې کله نتیجه دار او تعالی نو د دې نوروز مسله دا معلومه شوله چې د الله تعالی د احکام په مقابل کې د هیڅ خبره منل دا ټیک هم نه ده. د الله تعالی په فرمانه کې د مخلوق خبر اوریدل چې ماته پلان کې ویلي او ډینګي ویلي دي دا خبري مسترد دي او دا مضمون د یو حدیث نه هم ثابت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله تعالی په فرمانه کې تر مخلوق خبري نشي اوریدل دا ناجایز دي. نو کدا بیا امور او پلار شي ارسوک چې خو چې کله قول پیل د شریعت خلافي نو هغه بیا واجب الاتباع نه دی هغه منل پکار نه دی کدا هر څوک چې بیا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. دې ځکه کې هغه مجاهدین او هغه مسلمانانو ذکر دی چې کوم مجاهدین او مسلمانان تبوک په جنگ کې چا په اول سر کې حساب اخیستله ځینې څه په شک تردد کې پراته خو بیا هم ملګري شو د مسلمانانو سره مجاهدینو سره او یو ډله پکې داسې و چې مؤمنان مجاهدین وو د مخکې نه لیکن په دې ټیم کې د سستي وشوله او پاتې شو سستۍ په وجه باندې د نفاق په وجه باندې نه
مخکینی سبقونو کې موږ ویلي وو چې د تبوک د جنگ په ورځ باندې عام اعلان شوی او چې هر څوک دی راوځي جهاد لپاره د هر مجاهد راوځي څوک کور کې پاتې نه شي او وجه موږ ویلي وو چې یو وخت مسله دا وه چې د یو غټ قوت سره جنګ و د رومیانو د لښکرو سره جنګ و هغه یو منظم لښکر او هغې ډېر هم وسایل هم لرل دا جنگ لري هم زیات مزل پکې پیاده راتو ګرمي هم وه روایاتو کې دی چې په 10 کسب باندې به یو سورلي دوی سره ورسره وه چې به نمبر به سورلي کوله نورو پیاده روان چونکې دا کار ګران و نو په دې وجه نبي علیه السلام عام اعلان کړی چې ټول دې راوځي هېڅوک چې پاتې نه شي مخکیني جنګونو کې داسې عام اعلان نه و راغلی د بدر په جنګ کې خو بیخي بدر جنګ خو اتفاقي وشو د احد جنګ هم دومره مشکل نه و لیکن دا جنګ ډېر مشکل معلومېدو نو دې کې عام اعلان شوی د عام اعلان نه وروسته تقریبا کم کسان چې جنګ کې سند اخیستلي نو د هغې مقدار 80 پورې دی او دغه شان کمو کسانو چې پکې عیسی اخیستلې ده د مسلم شریف د روایت مطابق دا کسان د 10,000 نه ډېر او د امام حاکم رحمه الله قول دا دی چې دا کسان د 10,000 نه ډېر یعنی دا پیر اولنې جنگ دی د اسلامي تاریخ کې چې صحابه کرام دومره لوی مقدار باندې یو قوت سره مخامخ کېدل چونکې د عام جنگ اعلان شوی او چې هر څوک دی راوځي او جنگ مشکل و موسم هم ګرم و د قوت هم ډېر زیات و هغې منظم هم او اصلحې هم ډېرې لرلې نو په دې وخت کې خلک مختلفې ډلې شو مسلمانان اول سر کې چې کوم دي اول سر کې مسلمانانو حساب دا شو ځینې هغه مسلمانانو چې په وري جنګ ته را میدان ته شو او ویل چې هر څه چې پیښیږي خو چې د الله تعالی د دین د خاطر دی نو موږ ته منظور دي منظور هر ځای کې چې کافران موږ سره جنګي نو نبی علیه السلام سره ځینې کسان په اول سر کې نغ تیار شو ځینې خلک داسې و چې هغوی به شک او تردد کې هیبت پې غالب او ورختایي سره مخامخ چې لاړ شو که لاړ نه شو دا حالت زموږ د جنګ دپاره مناسب دی او که مناسب نه دی نو باوجود د دې چې دوی حوصله بې لري وه ورخطا شوي لیکن بیا هم الله تعالی وله استقامت ورکو او دوی د مجاهدینو سره ملګري شو لاړه وسه دا دویم قسم خلک چې ذکر یې وروسته روان دی من بعد ما کاده یزیغ قلوب فریق منهم دې کې به بحث راشي دا دوه ډلې شو د مؤمنانو درېیمه ډله دا وه چې هغه سوچه مؤمنان دي لیکن سستۍ په وجه باندې لا نړه دا ټول 10 کسانو 10 کسانو کې د 9 کسانو ذکر مخکې تېر شو او 3 کسان دغه ذکر د ذکر کې وسره روان دي نو دا د مؤمنانو ډلې شوې 3 ډلې دي او 2 ډلې به کې د منافقینو وي منافقین کې ځینې هغه و چې نبی علیه السلام ترالو باندې عذرونه وکړل او پاتې شو ځینې هغه و چې باندې عذر یې هم ضروري ونه ګاڼو دغه شان کور کې پاتې شو او غالب خیال دا و چې دومره لوی قوت سره مخامخ کېدل دوی به بیرته رام نشي داسې خیال دا د منافقینو ډلې وي اوس به دې سر کې د دې آیات په اولني سر کې د هغه سوچه مجاهدینو ذکر دی چې کوم په اول سر کې تیار شو او ورپسې هغه د هغه مجاهدینو ذکر دی چې په اول سر کې ورخطایي سره مخامخ و لیکن بیا حوصله وکړه الله تعالی استقامت ورکړ ورسره روان شو او بیا پرې د دغه آیات نه وروسته چې کوم دی دغه 3 ډلې ذکر دی چې کومې سستي کړې وه او په سستۍ کې هغه 3 کسانو ذکر دی چې کوم ستنو پورې ځانونه لا تړلي نه وو کوم چې تړلي د هغې باس مخکې تېر شوی دی مخکې سبقونو کې تېر شو الله تعالی وایي لقد تاب الله علی النبي یقینا الله تعالی توبه قبول کړه د نبی علیه السلام والمهاجرین او د مهاجرینو والانصار او د انصارو الذين حق نتبعوه چې تابعداري کوي د پیغمبر په ساعت العسره بسخ وخت کې ساعت وخت او عسره سخ د سخ وخت یو درجه غربت زیاتو غربت او تنگسیا په دې اندازه باندې او مخکې موږ ویل چې په 10 کسه باندې دوی سره یو سر لیور سره او تبوک سفر هم ډېر وګدو د مدینې نه تبوک پورې لار ډېره زیاته وه او موسم انتهایی د ګرمۍ هم و ګرمۍ کې سفر کول به پیاده کول دا مشکلي د دغې نه علاوه د دوی سره د اوبو بندوبست هم ډېر مشکل و اوبه ډېرې کم مقدار باندې میلاوېدې په خاصو ځایونو کې میلاوېدې په هر ځای کې میلاوېدې نه دا مشکلات نو په دې وجه الله تعالی دغه وخت ساعت العسره ذکر کړی دی سخت وخت هلته جنګ هم د معمولي خلکو سره نه و د غټو تقاطرو خلکو سره جنګ نو هیبت یې هم ډېر زیات
بده سخت وختونو کې چې کوم دین او د خلکو د نبی عليه السلام اطاعت وکړو. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما ورس د هغه نه کاده چې نږدې وو یزیغ چې کاږي شوی قلوب فريق منهم زړونه د وی ډالې د دوی نه زړونه کېدل نو مراد ورختای او حوصله بیلل او د زړونو کېدل نو مراد دین نو وتل ته مراد نه دي ځکه د څه پکې نو شو دین نه بیزار شوی د څه پکې نو پیدا شوی. البته حوصله بیلن کې کسان پکې ډیر زیات چې حوصله بیللې وي نو زړونو کېدل معنی دا د خپل حوصله دی بیللې وي. ثم تاب عليهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې انه یقینا د الله بهم بدی من رؤوف الرحیم مهرباني کوونکی او رحم کوونکی دی. نو بده ځکه کې د دوه ډول ذکر وشو د مؤمنانو مجاهدینو. لیکن دغه سوال دا دی چې الله تعالی په بر سر کې اول سر کې ویلي چې لقد تاب الله علی النبی یقین الله تعالی توبه قبول کړه د نبی علی السلام او د مهاجرینو او بیا د هغه کسانو چې کوم وزرونه کاږي شي یعنی او صلیب بیللې وي خو الله تعالی استقامت ور دا غي توبه قبول شي. نو سوال د څه جوړیږي چې دا توبه خو د ګناه نه وباسي توبه د ګناه نه نو دې خلکو چې یو ځامې د الله تعالی حکم ومانه او تبوک جنگ ته روان چې دا څه ګناه نه ده او نبی عليه السلام نه بده څه ګناه نه ده شوی دغه صحابه کرام دا ګناه نه ده کړی خو ټیک کار کړی دی. بیا د توبې لفظ څنګه ذکر شو معرفت القرآن نه دې دوه جوابونه کړی دي. یو جواب دا دی چې دلته کې توبه په معنا د ګناه نه بچ کېدو ده چې دې الله تعالی د ګناه نه بچ کو دا مطلب دی. نو واقع چې کوم کسان په اول سر کې جهاد روان شو د ګناه نه مکمل محفوظ دي خو یقیني خبره ده. لکه څنګه چې سړی د توبې په ذریعہ باندې د ګناه د عذاب نه بچ کیږي دغه شان د دې نیکی په توفیق باندې الله تعالی دوی د خطای نه هم بچ کړل. نو دغه اعتبار سره دې ته توبه ویله. توبه معنی دا شوله چې الله تعالی د ګناه نه او د جرم نه بچ وساتل. دویم جواب دا دی چې توبه یوازې د ګناهونو نه ایسته کیږي بلکې توبه چې د خپل مرتبو د بلندولو لپاره هم خلک توبه وباسي او دې باندې قرآن یو صریح آیت دلیل شته چې الله تعالی فرمایي فتوبوا الی الله جميعا تاسو ټول الله تعالی د توبه وباسي. نو بټولو کې صحابه کرام هم شامل دي نبی علیہ السلام شامل دي دا ټول پکې شامل دي هغه کې استثناء نشته داري به توبه نه وباسي دا بل دی وباسي خبره پکې نشته ده. نو دلته کې توبه چې کوم دا د خپل مرتبه او د مقام د بلندۍ لپاره ده. الله تعالی د رسول څومره نزدیکیږي نو د الله تعالی د نزدیک کېدلو مختلف مقامات او مختلفي بلندۍ دي درجات دي د هر درجې نه بل درجه شته. څومره چې په نیکو اعمالو کې برزي او توبه وباسي دومره به درجه نور برزي به چې توبه وباسي نور درجه به برزي. نو اصل کې توبه د ذکر کې د درجاتو د بلندۍ د فار استعمالي د ګناهونو نه د توبې د فار نه ده. او دریم جواب دا چې توبه په معنا د مهرباني سره ده چې الله تعالی مهرباني کړل احسان کړل انعام کړل او دا معنا هم صحیح ده د ډېر ذکر کې دا توبه په دغه معنا سره هم استعمالي کې داغه شواهد هم شته دي. نو په دغه اعتبار سره د شي چې الله تعالی مهرباني وکړه په نبی عليه السلام باندې څنګه مهرباني وکړه پیغمبري ورله ورکړه د جهاد امام مقرر شو د جهاد امامت ډېر ګران کار دی غټول صلاحیتونه ول الله تعالی ورکړل بهترین وفادار او مخلص ملګری ول ورکړل د دومره لوی جهادونو توفیق ول ورکړو باغې کې ول فتح ورکړه دا مهرباني او په نبی عليه السلام باندې صحابه کرام باندې مهرباني دا وجه دغه پیغمبر مرسته نصیب شو او دغه محفل او مجلس او دغه دعاګانې نصیب شو دا هم ډېره مهرباني ده. دغه شان د کم کسان چې درې کسانو توبه نه قبول شوي هغه باندې الله تعالی مهرباني وکړه چې د 50 ورځې د سخت تیرولو نه وروسته چې 50 ورځې د سره سخت بایکاټ هیڅ چا خبرې نه کولی. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زه خو ځوان سړی یم شړې ته بلاړم بیا بانون ته بلاړم جمع منځونه کې د خلکو سره ودرېدم چا به راسه خبرې نه کولې بیرته به تر عالم څه ګزاره مې کېده. خو دا دوه کسان چې کوم دي حلال او مراره رضی الله عنهما دا دوه صحابه چې کوم دي دوی بيخي او صلیو بللې به کورونو کې ناسو جړل به لیکن د 50 ورځې نه وروسته چې قرآن کې په قرآن با آیاتونو سره داغه توبه قبول شوله نو په ټولو صحابه کرامو کې داغه مقبولیت انتهایی اوچت شو. نو ته حمدالله تعالی ډېره مهرباني او بدوی باندې چې امي ګناه معاف شول او هغه درجات بلند شو صحابه کرامو کې داغه شهرت او مقبولیت حد ته ورسېدو.
نو ودغه اعتبار سره توبه په معنا د مهرباني سره ده. حاصل دا چې دې څنګه توبه د ګناهونو باندې پښیمانه کېدل په معنا سره نه ده، بلکې درجات بلندېدو لپاره د ګناهونو نه بچ کېدو په معنا سره او دغه شان د الله تعالی د مهرباني په معنا سره دې کې توبه لفظ استعمال شوی.